په 1 مئی باندې چھٹی او هغه چھٹی ته دی وی یوم مزدور. هغه یوم مزدور مناوي. اوس دې کې بیا غیر مذاهب چې څومره دي هغه خپل اثر رسوخ کارا کوي د مزدور په حق لکه یا زیات نه زیات دا چې د مزدور په نوم یو چھٹی مقرر. ورونو هر مسلمان له دینه خبرېدل ضروری دي چې د مزدور څه حق دی، اسلام کې د مزدور کم مقام دی، د مزدور حق څه دی، د مزدور مقام څه دی، دا پیژندل لازمی دي هر مسلمان. ځکه ګوره ورونو د هر مسلمان مې څه یاد کړ نن سبا کوته د اوچت آبادی اینی نو دام الله جل شانه د مزدور د برکت راوستي دي. داسي زمين داسي فلکبوس مکانات یعنی سړی چې د ګوري ورته ته کو دا سوکه پاسمان کې نه نوته د دوه سي بلډینګونه نن سبا جوړ شوی دي په دې عربو ممالکو کې او د غیر ممالکو کې داسي بلډینګونه داسي امارات جوړ شي. خو هغه کو ګرځي سم مزدور په غیر مسلم امي کو مزدور غیر مسلم امي د اسلام تعلیم د مزدور د قدر دی، د مزدور د احترام دی، دا د اسلام تعلیم. اوس هر مسلمان خپل اسلامی تعلیم پیژندل پکار دی، لازمی دی. خدا سړکونه اینی لکه د شیشه، خدا باغونه اینی، خدا بازارونه اینی، کو پټی نه آباد او کامیاب پټی ستا د بچو خلیلا ستا خېټه تا ستا د بچو خېټه ته د غل راځي میوه راځي. دا څه چې مینه دې کې د مزدور کردار دی. د خان کو خانی دا هغه د مزدور په مزدوري باندې ده. کو مزدور نه وي د یو خان به خانی نه وي، د خان کوټه بنوي، د خان بلډینګ بنوي، د بادشاہ محل بنوي. یعنی په معاشره کې په طبقه کې الله جل شانه د مزدور له یو اوچت حیثیت او مقام ورکړي. هر څه کول والا الله او دی خدا ذریعہ استعمالي الله د انسان مختلف طبقه مزدور طبقه ډیر زینو کې الله جل شانه ذریعہ د سہولت د آرائش او د صحت یعنی د دوی او د خوراک اسکار دا ټول ذریعہ څوک جوړ کړ؟ مزدور جوړ کړ. عام دورست ذریعہ څوک جوړ کړي دي؟ مزدور جوړ کړي دي. کلندر ډرایور څوک هو مزدوري کړي. پتا باندې تیل مالګه خرڅي سبزی خرڅي دا خو د خپل مزدوري کوي. دا ټول کردار دی کې د مزدور دی. مزدور باندې معاشره کې کار ډیر زیات دی. په مزدور باندې په معاشره کې کار ډیر زیات دی. خو د مزدور حیثیت په معاشره کې بالکل نشته. بلکې کو وګوري مزدور تسبق کتل کیږي. د اسلام نه علاوه د غیرو تعلیماتو نه دا ثابتي کې په خوا داسې د یورپ ممالکو کې داسې مسلکونه تیر شوي دي چې د هغې په باقاعده په آیین کې دا لیکل شوي چې دا مزدور طبقه دا یو دویم نمبر انسان دی، دا الله جوړ کړی دی مونږ اول نمبر انسان د خدمت لپاره. یعنی څه مطلب؟ مونږ الله جوړ کړی دی لیو چې مونږ به بادشاهي کوو، مونږ به خانی کوو، مونږ به خپل چودراهټ کوو. او مزدور الله پیدا کړی دی لري چې دی به زموږ خدمت کوي. د مزدور د غریب د پیدایش مقصد پیدا شمیره چې هغه د مالدار کس خدمت. یادا چې مالدار پورا انسان دی او د غریب چې دی دا نیمچه انسان دی. مالدار پورا انسان دی او غریب نیمچه انسان دی. دا د دې رستو مذهبونو کې دیر شوی دی. په هندو مذهب کې گیتا وغیرہ کې
اغي تقسیم د انسانانو په څلور طبقو کې کړی دی. یو قسم د انسانانو اغي لیکل دي برهمن، بل لیکل دي چتری، بل لیکل شودر. دا قسمونه لیکل دي او دی کې دا برهمن لیکل دي چې دا با د انسانیت آقا او مشري. او دا نور چې کوم درې قسم دي وی دا وسوي، وی دا غلامان دي، وی دا پیدا شوی دی لدی چې دی خدمت وکي. یو برهمن، بل چتری، بل ویش او بل شودر. نو دا برهمن یادی چې دی پیدا کړی دی لري چې دی به انسانیت مشري کوي، دی به صرف تیار تناستی ډډه بیوالی. او دا نور درې قسمه مخلوق د انسانانو چې دی دا به مخدومی، دا به خادمی. اسلام تعلیم دا دی چې مزدور مستا پشان انسان دی. ته څنګه د خور نستا لار پیدا شوی او آدم علی السلام د اغه سلسله چلیدلې ده، پس د آدم او د حوا نه رستو هر انسان د یو غنده نطفه نه پیدا شوی دی. اق نطفه نه خانم پیدا دی، د اق نه بادشاہ پیدا دی، د اق نه غدام پیدا دی، د اق نه مزدورم پیدا دی. حدیث مبارک کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مزدور له ضرور مقام ورکړی دی. مزدور ته رور ویل دی، رور وی کوستا یا ورور، وی کوستا یا ورور الله استا ما تحت کتا سره مزدور کو. نو وی ته پام کو چې هغه سره بنرم سلوک کې خپل چې سخري او مقبه پاغخري. در اسلام تعلیم ایرونو څوک ورچا انسانیت نه بار کړی دي. سمس لکونو دا ویلی دي چې دا مزدور پیدا شوی خدمت لدی. اسلام وینا مزدور ستا رور دی، ضرور حیثیت باور کې الکا مزدور څنګه رور دی. څنګه چې ته د ادم او د حوا نه پیدا یې داسې مزدورم پیدا دی. څنګه چې ته د نطفه نه پیدا یې داسې هغه پیدا دی. څنګه ته انسان یې، څنګه ستا پوز سترګې جسم دی، دوه لاسونه دوه خپې دي، داسې د مزدورم دی. څنګه ته زړه لري، درد لري، خواهش لري، لوګه لري، تکلیف لري، ستړیواله لري، داسې مزدورم لري. نو نبی علیہ السلام ارشاد دی مزدور ستارور دی. څنګه ستارور دی؟ ارشاد په دې انداز دی او چر یو استا یو ورور الله ستا په خدمت باندې ولګاو، نو ته هغه سره نرم سلوک کې اغلب هغه سخري په هغه باندې هغه سچ په خپل خوري او هغه ته هغه سوارچه چې یعنی هغه سجامي وروا اوندا کوم چې په خپل اغوندي. هغه ګوره زمون عام معاشره کې خپل بکور کې غوخه او تکی بخیږي، مزدور لبه پیتیر وباسي. خیر دی چې شومې اورکیږي دینا نو چې په کوم ورځ درکره مزدور کار کوي په هغه ورځ کور کې سالن عام په خوا په خپل مغه عام خور راو په هغه باندې مغه عام بیا داسې کوي چې کوم کټوي نه راواچو لا عمق کټوي نظر تا چا تب برکات ویني، تب د خپل ژوندۍ راحت چین سکون ویني چې د نبی رسول الله په ارشادات باندې ستا عمل راځي. در اسلام تعلیم دی، دا مزدور حق دی. ولدا چډیر معاشرو کې د مزدور د ډېر سپک کتل کېږي. نبی رسول الله فرمایي سپ خپل اغوندي هغه مزدور ته مروا غوند. نو سید نن سبا خو د مزدور جامه په مالک نه خو بازي زینو کې مزدوران داسي چې سم پټیکې غشتي، اجرو کې خادمانی، اجرو کې مالیانی، ډرایورانی، جامه پیزار خبره وسره نه کړي چې دا بدل ظالم. نو داسې نه چې تا به د جامه پیزار ویلی ده نو اوس چې د کم د ټولو نه بیکاره پیزار په بازار کې ملاویږي نو تا هغه مزدور لروړی. کومه بیکاره کپړه چې وایي چې جسم سوځي پوره کې حق ته مزدور لروړی نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سپ خپل اغوندي هغه مزدور ته ورواغونده، هغه مزدور ته ورواغونده. دې سره باندې استعمال کمیږي نه به ته خرابېږي، دې سره به ته ښه کېږي. دا مزدور به سبب تا سره قرباني ستا ته چې هغه مزدور ته ګوره خوشحالېږي، مزدور چې تا ته ګوره خوشحالېږي. مزدور سره په یو تاریخي خوراک زمونږ د مولوي صاحب د الله قبر دا
نور نډک کی درجات دې بلند کی همیشه د عادتو چې کله په مدرسه کې مزدور کار کو چا کور کې خپل روټه به سارا کړي وا مزدورانو سره په یو درستخان کې ناس ګنې چا چې مسرکار کړي ته پوښت مزدور سره په یو تالی کې خوړه سو زله ما په دې خپه شوی چې کور کې مزدور کار کو په ما به د خوب غلبه ویا بس ما مزدور ته روټه کې خو د زبط ود شو پای به سره شو دې نه خدا مطلب دی چې لکه ته ځان ته بیل سړی و مزدور ته بیل سړی و ادا ځان نه کم غړي کم حیثیت مزدور با رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی مزدور به ځان خپل رور به غړي د ځان پشان به غړي مزدور له مقام ورکړي الله تعالی عزت یو مقوله د عربی مشهوره ده حدیث دی عن دی ډېر علماء حدیث نه دی او تفسیرونو کې د خبره الکاسب حبیب الله مزدور دا الله محبوب دی محبوب مزدور څوک دی ودا د الله محبوب دی